ومنگ دے پختنو علاقے تا ہم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرگا را لے گلے وا اتر صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام را لے گلی دی پختنو تا اداغ اتو کسانو دا جرگے مشر خالد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه وخت کې پښتانه په افغانستان کې وو کوه سلیمان د یو ځای نوم دی ادقه دی کې دا پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچی هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته رالل دلته کې ډېره شو بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل بني اسرائیلو باندې بیت المقدس هم خپل قبضه کې غشتو او د بنی اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل غلامان یې ته جوړول ماشومان به هم قید کړل هغه هم غلامان کړل ظلمي به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله نو د مصر بنی اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو نو زمونږ سرونه افغانستان ته تللي دي هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به ده سره مقابله کوو نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته ویل وی په دې جاړو نه چې زمونږ بوډاګان قیدیان شو غلامان شو په دې جاړو نه چې زمونږ بچي غلامان شو جاړو په دې چې زمونږ د زنانو بې عزتي کول غواړي نو د افغانستان والا چې دا ټکې وره چې خمنګ لا جمدیو او زمونږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې بخت نصر د زنانو بې عزتي کوي نو آه و فغان یې شروع کړل یو فریاد یې وکړه چې خلا موږ یو د دغه آه و فغان نه رستو د دوی نوم شو افغان مخکې افغان نوم نو د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو د پښتنو له نوم کېښودی شو افغان او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ دغه وخت نه افغان نوم شروع شو بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ خبرې واورېدې خو یو ټکی ورته وکړه چې کوم مشر را لېږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه السلام خو ښکلې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده اولئک فتحان الاسلام دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده دا کشته پسین کې چې ګوري نو مخ کې یو کوټه ده یو رسته کوټه ده او غیر چا پیر سلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغه لاندینه تختې ته عربی کې فتحان وایي لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشته سره مشابه کړ او دا پښتانه دغه اسلامي کشته پشتي ده یعنی پښتانه ډېر ښه دي د اسلام ملاتړ دی تعاون او امداد کوي پښتانه ځکه ورته دا ټکې ووایي فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده ترمیم پکې کېده پښتنو ته چې راورسې نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام د فتحان په ځای پښتان الاسلام دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، اخر کې قلقله او پښتانه رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نو هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نو هغوی ویل اولئک پټحان، پټحان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پېښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو را دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز را رسول دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پېښور په لار او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلا جوړه ده دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو او د ځان له یو قلا جوړه کړې ده، او د قلا نه بهر د خپل قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیر شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره پس اټک شو. اوسنۍ قلا دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلا ده، خو دې نه مخکې دا قلا جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. اسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښود، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې واله زموږ د شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه وو؟ نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې ځای کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې لپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیده او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وي. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره دی. هغه به د شپې ګشت کو، په ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف ولا لرې کم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې ظالمو د سلام جواب وکړو، دن یې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری یم. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه. کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي یاله کوي کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع وکړې
نو بل کس وی چې من خو غلی غلا راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه مرګري غلی دي زاړه مرګري خو څه پکې نه وي ناشنا مرګري راغلي دي نو هر یو کس کې کس کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تاسو کې تا کې کم کمال یو غلوی ما کې دا کمال لې چې د علاج کې مې دونه طاقت الله چول چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کندرو کوم نه پخپلم نه نو زما مرګریم دنه کوم بل وې ما کې دا کمال چې زس په میرا سره کاګم نو پوښم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وې زه خو د زناور په خبرو باندې خپويګم ایو کسوی ما کې دا کمال چې د شپې تور تیار کې یو ځل وینم نو بیا خطا کیږي نه نو محمود غزنوی ته یاله کوي تا کې څه کمال شته هغه ته ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 تور شيږي او زه ګیرو خو نو بس دا 500 نه بچي یاله کوي ستاره کمال د ټولو نه خلې لکه من خوغلیو کې دې چې ته گرفتار شو او ته ګیرو خو دې نو من بر سزا نه بچو استاد کمال خري بیا وې داسې مرګري چې راجم شي غیر پر دی او مشر ضرورت ځان له باچا مقرره کی کنه زمونږ د مرګرو باچا بسو کې یو ته قوم دا خلک نه چې دا ګیرو خو دې د 500 نه خلک اونده باچا کې نو محمود غزنوی دغلو باچا شو بیا وای چې داسې با کمال با هنر مرګري خو چې تراجم شوی نه دی لکه نن نن خدا سے غلا پکار چې واپسې بیا د بل غلا ضرورت پیښ نشي نه یو غلطي خدا محمود غزنوی په کور بور شو ډیر غوړ کور د خپل ورغو شو ارسو به ورو وی راځي چې په ورزو روان شو د محمود غزنوی کور ته چې نږدې شو نو سپوغه پل ډیر چغې والے د محمود غزنوی د کور مخه ته یو سپې په دیرشل پروت سره لګولې دی غږ نه کوي بل شپه ته غوږ کلاسه غپ وکړو ناغم سر پورته کوي یو غپ یو کو بیا سر کې خود ایو غل دی بل ته چې د سپی چغوي دوی سوي هغه ته دا ټول چغوي چې د باچا پکور ډا کړه د باچا پکور ډا کړه وی دا چغوي وی دی یو دی بل ته غوږ کوي چې نمک حرام ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا پکور ډا کړه دا چې غلی و د پروتیا د غوږ نه کې بیا غسر پورته غپیو کنو تاغه وای چې باچا په خپل وسره د منګ وسره سوکو نو دی یو بل توکته چې باچا را سره دی بیا د باچا کوړه ورننه وتل او خزانه معلومه کړلې او پندونه ځان له جوړ کې چې سونا 500 کروڑی شي یو پندې محمود غزنوی له جوړ کو ورپسره کې دا پاکستاني څه شولا د کور اغله وروتل محمود غزنوی ار یو کس ته ګور چې دې کم کورته دی او دې کم کورته دی د هر یو غل کورې معلوم کو کورته لاړ دی او بیا آرام وکړو سهاري پولیس والا راوسته دی فلانی کور پسې ورشه او غلای بیګا که سره مال راولې دربار کې حاضر کې پس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کله سونه تړلیو بادشاہ په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غلدي د باچا د کور اغلا کړی دا فلانی چوک ته بوځي او الته ځوړن کې او دومره ورځې بزوړن دي خلک بزیو راځي وته بګوري عبرت به والی چې د باچا د کور اغلا کې دا به سزا وي نغلو رنگونه ډیر خراب شو یو غل کله رنگ خشي او کله خراب شو دا نور ټول خراب شو اخر کې حکم شوی روانه کې چې روان شو نو د یو غل مخ راوړو بادشاہان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو اخر کې تپوس کوي چې په زړه د سارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو اخر کې مراته نه وای چې سارمان شته نو ته ښځه وایه پړه د سارمان کې نه وایه وایي زړه کې مې دا ارمان نه چې بېګا منګلاله راتونه اوله میټینګ کړو باغی میټینګ کې چې کم غل کې کم کمالو ناغیم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بیګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما لا خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازه تی زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال نه ده کې وی بیګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې مې یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صاحبه بیګا میټینګ کې خو تم موږ سره وی
ویسے با تا مخیر کې سویلیو تا وی چې یو سړی 500 ته ورسیږي او زه ګیرو خوځو ما دا 500 نه بچ کیږي مهرباني وکړه ګیرو خوځو چې 500 نه بچ شو هغه خاندي ویسے ما ټول بخلی لاسونه ولا پرانځه ټوله پرانستل دا 500 نه بچ شو دې قصې ته بیا د سره وګوره چې دې کې څه عبرت شته نصیحت پکې شته او عبرتونه نصیحتونه پکې شته د محمود غزنوي په مخ کې دا ټولې خزانې لوټل کېدې خې وته قتل خو غږی نه کو خو چې سوال عدالت کې کېنا سو په غصو په جلال کې راغی وې دا ټول پانسی کې څوک ته چا خلاصولي شو نه دغه شانت نن موږ د خدای نغلا کوو دا منگ چې د شریعت خلاف کارونه کو نو دا منگ د خدای نغلا کو خدای را ته خګوري نن غږ نه کوي خو سبا د قیامت پر چې وي دا ټول جهنم ته واچي نو څوک بمته بچ کی څوک هم ته نشي بچ کولی یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چې د دنیا دا څومره هنرونه او کمالات دي په دې باندې غاوره کېږه ما د دنیا هنرونه او کمالات بنده تختیدار ته رسي نو د دنیا په چالاکۍ او په هنر دوکه نشي غاوره نشي او یو دا چې ټول هنرونه خو کامیاب نه دي خدا یو هنر چې پیجنګلو دا د یو غل باچا او پیجند ځانم بچ کو خپل مرګریم د 500 نه بچ کړ نو دا معرفت او پیجنګلو دا پکې یو هنر دی نو په دې دینی مدرسو کې معرفت الهی الله ورکي دینی مدرسے کده بنینو دی او کده بناتو دی پدې کې عالمات دی او که علماء دی دوی له الله معرفت ورکړي دی نو هر عالم دی قوم ته سم لار ښیي منځ کوا حج روجا زکات کوا د نیکه کارونه کوا د بدن ځان بچکا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار د تخی چې په دې روان شه او روانه لار د تخی چې د دې نه ځان بچکا نو دې عالمانو ته الله معرفت ورکړي دي د دې معرفت د وجه د ټول قوم د الله د سزا نه بچکی د الله د مخالفت نه بچکی په دې دینی ادارو سره دینی مدرسو سره تعاون کوا امداد کوا د دې ملاتړ جوړ شه مخالف هم جوړېږي دا علما اولیاء الله دا الله دوستان دي الله بدا خپل دوستان جنت تبوزي دوزخ تنا عوام پاتې شدي بچرته دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي المرء مع من احب بنده با هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو الحمدلله زمنګ د علاقه پښتانه د عالمانو سره مینه محبت کوي نو که عالمان د علم د برکت الله جنت تبوزي نو دا عوام د عالمانو د مینه محبت د واجب الله جنت تبوزي الله پاک دې تاسو دا درس او تدریس او دینی خدمات په خپل دربار کې قبول کړي او د دې فیض او برکت غیر چاپیر ټول علاقه ته الله نصیب کی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين